سلورو خبرو نه بغیر د سلورو سيزونو دعوه کوي دا سړی دروغجن دی. سلورو خبرو نه بغیر د سلورو سيزونو دعوه کوي. امام غزالی رحمه الله فرمایي دا سړی په خپل دعوه کې څه دی؟ دروغجن دی، دروغ وي اسې دعوی کوي. یو امام غزالی رحمه الله فرمایي و یو سړی د جنت خواهش لري او د الله عبادت نه کوي دا سړی دروغجن دی. یو سړی وایي زما جنت ډیر خوښ دی، دا دعوه کوي. زه د جنت ډیر خواهش لرم، ډیر ارزو کوم، دا دعوه کوي خو د الله عبادت نه کوي. امام غزالی رحمه الله فرمایي دا سړی دروغ وایي، د جنت خواهش نه کوي، دروغ وایي. کو د جنت خواهش کول انده الله څخه کو عبادت کو، خدا الله عبادت نه کوي او دعوه کوي زه جنت سره خواهش لرم او جنت مې ډیر خوښ دی. امام غزالی رحمه الله فرمایي دا به خبره کې دروغجن دی، دا دې اصلي ګیا دی. ټیک شو. یو دا دویم امام غزالی رحمه الله فرمایي وی چې کوم انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت دعوه کوي او د علماو نه نفرت کوي. یو سړی دا وایي وای زما د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره صدا مینه دا دعوه کوي او د علماو نه نفرت کوي، مولانا او عالمان بد شي او د دروغ وایي چې زما د نبی علیه السلام سره مینه ده. دا به خپل دعوه کې څه دی؟ دروغجن دی. کو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره مینه وا، د نبی علیه الصلاۃ والسلام د وارثانو سره مینه وا چې علما دي. نو دې په خپل خبره کې سره امام غزالی رحمه الله فرمایي دروغجن دی. دریم هغه وی کم انسان چې دا خبره کوي او دا دعوه کوي چې زه دوزخ نه ډیر زیات یریږم، دا دعوه کوي زه دوزخ نه ډیر زیات زه د جهنم نه یریږم، زه دوزخ نه یریږم، دا دعوه کوي او ګناه نه فریدي او ګناه نه فریدي، دا د دروغ دی، د جهنم نه یریږي نه، د اسی په خپل باندې زه جهنم نه یریږم. کو دې یریدنه د بس پرې خو ګناه پرې خو. او سلورم امام غزالی رحمه الله فرمایي و یو سړی دا دعوه کوي زما د الله سره صدا مینه ده، زما د الله سره ډیره مینه ده، ډیر عشق ته، ډیر محبت ته، دا دعوام کوي او چې مصیبتونه پې راشي نو بیا شکایتونه هم کوي، جړه او فریاد هم کوي. چې مصیبت پې راشي د هغې شکایت کوي خلکو ته، زه به تنګسیا کېما، په ما باندې بیماري ده، او بس داسې فریاد کوي، فریاد عادت دی. نو کوم انسان چې د الله سره د مینې دعوه کوي بیا کوي فریادونه مخلوق ته کنه، دی به د خپله دعوه کې دروغجن دی. چا چې د الله تبارک وتعالی سره مینه وي کنه هغه مخلوق ته بیا فریاد نه کوي. عاشق چې فریاد کوي صرف خپل معشوق ته کوي، د خپل معشوق شکایتونه خلک نور چاته نه کوي چې زما سره دا زیاتې کوي دی. نو چې ستا د الله سره مینه ده نو بیا به مخلوق ته شکایت نه کوي. نو امام غزالی رحمه الله فرمایي وای دا سلور خبرې پکې نشته او سلور دعوی کوي، د بر خپل دعوو کې څه دی؟ دروغجن دی. نو زه دا وایم چې موږ د الله سره او د الله د رسول سره د عشق د محبت دعوه کوو، خو هغه جامې ته نه یو تیار چې کوم جامه د نبی علیه السلام، هغه شکل صورت ته نه یو تیار چې کوم شکل صورت د نبی علیه السلام، هغه معاملات ته نه یو تیار چې کوم معاملات د نبی علیه السلام، په کور کې هغه خبرو ته نه یم تیار، هغه پردې ته نه یم تیار چې کوم حکم نبی علیه السلام ته کړی. آیا په دې دعوه کې موږ رښتینی یو؟ نه، دې دعوه کې موږ څه یو؟ دروغجن یو. دې وجې نه رابعه بصري رحمه الله دا یو ډېره بزرګه ښځه تېره شوې ده، دی بس اشعار وي په عربۍ کې ځان له بلیږیا وه. دی به وي تعصى الاله وانت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لاطعته لان المحب لمن يحب مطيع. دا به د هغې اشعارو ځان له بلیږیا وه. یو طرف ته د الله نافرماني کوي او بل طرف ته وایي چې زه ورسره مینه کوم. یو طرف ته د الله نافرماني کوي او بل طرف ته دا دعوه کوي چې زما د الله سره مینه ده. هذا لعمري في القياس بديع. دا خو زما په دې عمر کې ډېره ناشنا خبره یې نه منو، ډېره ناشنا خبره یې نه ما چې د یو سړي سره د محبت او د مینې دعوه هم کوي او خلاف هم کوي. دا خو ډېره عجیبه خبره ده. هغې به ویل لو كان حبك صادقا لاطعته لان المحب لمن يحب مطيع. وی که ته په دې خپل مینه کې رښتینی که نه چې ته وایې زما د الله سره مینه ده، په دې دعوه کې ته رښتینی، نو لأن المحب لمن يحب مطيع. ټول عمر عاشق خو د معشوق تابعدار وي، هغه د هغه په شانتې کفړې اچوي، هغه د هغه په شانتې شکل صورت جوړوي، هغه خو پتلو کې د هغه تله اختیاروي، هغه په خپلو خبرو کې د هغه خبرې اختیاروي. عاشق ته چې د ټولو نه ښایسته شکل صورت وي د چا وي؟ د خپل معشوق وي. عاشق ته چې د ټولو نه ښایسته کفړې وي د خپل معشوق وي. عاشق ته چې د ټولو نه ښایسته خبرې وي هغه د خپل معشوق وي. نو څنګه ته د محبت دعوه کوي بیا هم د الله او د الله د رسول نافرماني کوي؟ دې خبرو کې دروغجن وي، اسې دعوې کوي.
اسی دعوی کوي نو موږ له پکار دي چې د خپل د ژبې خبره او د زړه خبره یو کو په ژبه باندې یو وایو په زړه کې خو بل سوي دا منافقت دی ګوره یاد وساته دا نفاق دی چې تر څو پورې زموږ د زړه او د ژبې خبره یو شوې نه ده تر هغې پورې موږ خالص مؤمنان نشو جوړېدلی داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته بیانات وړاندې راځي